په اسلام کې سلور غټ جرنیلان چیف اف آرمی سٹار تیر شوي دي. چاته معلوم دی لکه سلور جرنیلان د اسلام او د پاکستان د څو جرنیلانو نومونه راته معلوم دي. الله نبی صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره ته هجرت فرمایو، ناولنې تمنا د جمعات د جوړول وکړه. چا ولنې تمنا زما دادا چې دلته د مسجد جوړ شي. کله چې د مسلمانانو یو ډله د الله تعالی د کورونو نه په یو کور کې جمع شي او څو کاره کوي، یتلون کتاب الله، د الله تعالی د کتاب تلاوت کوي. نورونو تلاوت تاسو دغه میلمه قاري واورېدو، په زړونو کې لارې کولې. الله دې وله مزید ترقي ورکړي. او دویم ویتدارسون فیما بینهم، خپل منځ کې د قرآن کریم په رڼا کې واعظ او نصیحت درس و تدریس کوي. نورونو علماء کرام به تاسو ته واعظ او نصیحت کوي. نو په دې به څه ملاویږي؟ الا نزلت علیهم السکینه، د الله له طرفه به سکینه ملاویږي. بچیا کېنه، بچیا کېنه، دا کار نورو ته حواله دی، هغو به کوي، استغفار به څه وایي. الا نزلت علیهم السکینه، سکینه څه ته وایي؟ وروڼو علماء کرام حاضر دي، ډېرې معنی علماء کرام کوي. خو عام فهم معنا د زړه سکون به دیو ته حاصل شي. وغشیتهم الرحمه، رحمتونه به راورېږي. نن تاسو ګورئ د څاڅکو په شکل کې رحمتونه راورېږي. وحفتهم الملائکه، ملائکې د دې مجلس نه چک چاپېره ګیره اچوي. دا زما او ستا یقین دی چې نن د دې مجلس نه چک چاپېره د چا پیره ده؟ د ملائکو پیره ده. هغو ګیره اچولې او ورور د ټولو نه لوی اعزاز دا دی وذکرهم الله فی من عنده، الله د داسې خلقو تذکره د هغه چا په مخ کې کوي کم خلق چې د الله سره موجود دي. نورونو په حاملین عرش څوک دي؟ هغه فرشتي دي. نو په ایمان یې ووایئ که نن تاسو له څوک راغی چې د ډاک مسجده ورونو او خویندو د معیارو خلکو نن ستاسو د ټولو تذکره په وزیر اعظم هاوس کې کېده او په صدر هاوس کې کېده او صاحب فیلډ مارشل ستاسو تذکره کوله. نو په جامو کې وځئیږو بیا هر چا نه به تپوس کوي نه مړی رښتیا او نن زما او ستا تذکره څوک کوي وروڼو؟ د کائناتو مالک او خالق کم ذات چې ما او تا پیدا کړي یو، کم ذات چې ما او تا له مور او پلار را کړي یو، کم ذات چې ما او تا له بچي را کړي، بیبي را کړي، کم ذات چې هر څه ما او تا له را کوي، هغه ذات زما او ستا تذکره کوي. نو وروڼو نن دلته کې دا راغونډه په دې بنیاد ده چې ستاسو یو خوشخدمتي دا ده الله دله جومات درکړی. د مسلمان اولنی کار به څه وروڼو؟ مسجد جوړول. ځکه د الله نبی صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته هجرت فرمایو، ناولنۍ تمنا یې د جومات د جوړول وکړه. چې اولنۍ تمنا زما دا ده چې دلته د مسجد جوړ شي. نو وروڼو یو لوی مرد قلندر حضرت عمار بن یاسر رضی الله عنه په خپله غریبۍ کې جومات جوړ کو او په اسلام کې اولنی جومات کم جوړ شوی؟ بچیا تاسو ته معلوم دی؟ وایه ها کم جوړ شوی؟ څوک به جواب راکړي؟ حاجي صاحب اولنی جومات په اسلام کې څوک به د علماو نه علاوه؟ قبا، مسجد قبا جوړه شوې. موږ به ګوره کوشش کوو ښه دا اسلامي تاریخ موږ ته یاد. نن د افسوس خبره ده چې دا غټ غټې معرکې موږ نه یېري. اولنی جومات کم دی دا موږ ته نه دی یاد. په اسلام کې څلور غټ جرنیلان چیف اف آرمی سٹار تیر شوي دي. چاته معلوم دی هلکه څلور جرنیلان د اسلام؟ او د پاکستان د څو جرنیلانو نومونه راته معلوم دي؟ څو راته معلوم دي؟ جرنل ایوب، جرنل ضیاء الحق او پسې جرنل ټیکا خان او بیا پسې رورا دی خوا پسې راځه باجوه او راحل شریف او دا نننی پکې عاصم منیر. څو معلوم دي؟ خو کاش نن مسلمانانو ته
هاغه جرنیلان ندی معلوم چاچه د کسرا او د قیصر هغه لوی سلطنتونه فتح کړي دارونه زما استاد کمې ده نو دلته دې راتلو کې یو غرض دا هم ده چې ما استاد خپل اسلامی معلومات حاصل کو نو کم جرنیل ورړو د یو نوم سو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ بل ابو عبیدہ ابن جراح رضی الله تعالی عنہ درم خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ سلورم عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ الکه چا چاته بیا دي اغه صاحبونو مونږ چاله وردي چې په دنیا کې د الله نبی فرمایلی تاسو جنتیان اشاره مبشره چا چاله وردي دا به یادو کنه خو هم دا سات امتحان ناخلمه خو صرف خپل احساسات چې موږ تر احساس پیدا شي دا لکه د مسلمان او مال د علمي خبره نن زمانه هېرې شوي دي چې دا د یاد ساتم نو بهر حضرونو دلته کې بنیادي غرض سره تاسو ډېر خوش قسمت یې چې الله د مسجد درکړی مسجد امام یې درکړی مسجد کې مدرسه درکړی تحفیظ القرآن او بیا ماشاءالله د دې مدرسې دپاره لوی یو بهترین معلم او یو ښکلی مدرس درکړی دی مولانا قاری محمد ناصر صاحب چې ستاسو د بچو نه نن هیرې جوړ کړې سیتې جوړ کړو نو هیرې ته جوړ کړه دا بچې ماشاءالله ناست دي لږ ودرېږئ بچا پر خپل ځای باندې ای قاریانو چې دا ختمونه هم دي لږ ودرېږئ تاسو کېنه بچا تاسو کېنه تاسو کومه توره کړې ختمونه خو هغو کړي ماشاءالله ها ماشاءالله لکه څونه خوند کوي په ایمان یې ووایي دا ته نوراني مخونه هم لیدلي نن په معیارو کې د دیونه علاوه دا ته ښایسته منظر هم لیدلی کېنئ بچه کېنه الله مزید ترقی نصیب کا نن وروڼو دا ښکلي مخونه نن دا د دې جوګه جوړ شو چې نن به دیو ته اعزاز میلاویږي یوازې دیو ته نه د دې مور او پلار ته تاسو بار بار اورئ من قرأ القرآن چا چې په خپل بچي د چا بچي چې قرآن ووایو وعمل بما فیه عمل یې پرې وکړو کسیه والداه حلتین مور او پلار ته به څه میلاویږي دوه بهترینې جوړې به مور او پلار ته میلاویږي هلکه دا باران هم خو تنګی نه رښتیا وایې په ایمان یې وایې نو بیا لږ غلي کښېنئ چې نم تنګی دوه جوړې بهترینې علماء کرام ناست حله جوړې ته وایي او بعض محققین وایي چې دا د حلي نه د حلي د سرو زرو نه چې کالی نه جوړ شوی که نه دې ته ذهب وایي خو چې کله ته کالی جوړ شي دې ته بیا حلي وایي حلي نو مطلب څه دی وایي په دې کې به د سرو زرو کالي لګېدلي او څومره به قیامتي لا تقوم بهم الدنیا پوره دنیا به د هغې قیمت نشي پوره کولی نو دا د دې مور او پلار چا چې نن دا ختمونه کړي د قیامت په لغړ میدان کې ورته دا جوړې میلاو شي او بیا به وایي بمکسینا هذا ای الله دا د کوم عمل په بدله کې موږ ته راواغوستولی شوې د الله د طرفه به جواب میلاو شي باخذ ولدکم القرآن تاسو خپل بچې قرآن ته کېنولی د دې بچو پلاران پاسې لګه چا چې ختمونه کړي دلته پلاران موجود دي پلارانه لږ ودرېږئ چې موږ دا علما ویني پلاران چا چې ختمونه د هغې پلار راغلی نیکه راغلی ترې راغلی ماشاءالله پلار نیکه تره ماما مشر ورور ماشاءالله ماشاءالله ودرېږو جي ودرېږو ماشاءالله حارث صاحب لږ شمار کومولي چې څومره دي